خبره باندې به زه وکړم یو څو خبرې یو دوه درې به وکړم چې سیلاب په ټول خیبر پښتونخوا راغلی خو ملکن ریجن باندې ډېر زیات راغلی خاص کر بیا په سوات او په بونیر باندې نو هغې دپاره زمونږ مالي تاوان چې دی په سوات کې شوی جاني نقصان په بونیر کې ډېر زیات شوی دی نو هغه جاني څومره نقصان شوی دی هغې ته کورونو ته اوبه تللي دي دوکانونو ته تللي د کروڑاو روپو نقصانات کړي دي په کورونو کې په لکاو روپو نقصانات کړي او خاص کر زما ذاتي یونین کونسل دی جناب سپیکر صاحب زه ریکویسټ کوم چې دې کې چې څومره د هغو سره ښه کولی شي ځکه چې هغه جزانانو فرنیچر تباه شوی دی فریج تباه شوی دی چې څومره کور کې د ضرورت سامان دی هغې مکمل تباه برباد شوی دی صرف د اغوستو کپړې د هغه پاتې شوي دي او خدای پاک رحم کړی چې په منګوره کې هغو بچ شوي دي په سوات کې نور چې څه سامان مکمل تباه شوی کا دکان دی او کور دی اته فوټه اوبه چې لاړې شي نو هغې کې بچ کېده څه دي یو دا ما ریکویسټ کوو جي سیکنډ خبره ما دا کوله چې کوم ډاکټر امجد صاحب د نیب خبره وکړه زه دا ریکویسټ کوم چونکې تا مخکې خبره دې نه وکړه چې په کار دا ده چې موږ هغه خبرې وکړو چې کوم په دې ملک د دې صوبې د عوامو پیدا پکې نو زه دا کوم ادارې چې دي چې دا مضبوطي شوي نه جناب سپیکر صاحب او غیر سیاسي شوي نه نو ملک نه ټیکېږي چېرته ملک نه ټیکېږي ګوره د ادارو کار دا دی چې د ملک حفاظت وکړي تور ته تور ووایي سپین ته سپین ووایي که د هر چا حکومتي دا خو د عوامو خوښه ده چې چا ته چا ووټ ورکړو بس هغه راشي اسمبلۍ ته دغه ولي قانون بدلیږي د اسمبلۍ نه او ادارې په قانون په آیین باندې کار کوي نن موږ جاړو چې دهشتګردي ده دا دهشتګردي ولې ده اصل وجه څه ده جناب سپیکر صاحب په 2007-8 کې چونکې زه د سوات اوسېدونکی یم ما په خپله هر څه لیدلي طالبان مې هم لیدلي او ارمې مې هم لیدلې ده بمان مې هم لیدلي مزایل مې هم لیدلي خودکشه مې هم لیدلي په خپله پکې هم زه زخمي شوی یم په خپله هم په خودکشه کې زه ولاړم الله پاک بچ کړی یم دنیا کسان شهیدان شوي دي زموږ په مالې کې 34 کسان شهیدان شوي ټوټل په جنازه کې 54 کسان شهیدان شوي ما هر څه په خپله لیدلي خو مقصد مې د خبرې دا دی چې موږ یو کېږو نو د خپلې صوبې ته زموږ سوچ د هر سړي خپل خپل جدا دی خو د صوبې د مفاد د عوامو په مفاد کې یو سوچ دی د دې کې دویم سوچ نشته هغه هر جماعت دی هر سیاستدان دی خو موږ څه کوو پخوا به انګریزانو څه کول هغه به قومونه اور وستل او حکومتونه به یې کول زه د خپلو ادارو دا ګیله کومه چې مهرباني وکئ د الله د رضا لپاره د ملک نور مه تباه کوئ تاسو خپل کار وپېژنئ سیاستدان خپل کار ته پرېږدئ چې څه قانوني څه آییني په هغې کار کوئ چې زم غلطي کوم ما ته سزا راکړه چې امیر غلطي کوي امیر ته سزا ورکړه غریب غلطي کوي غریب ته سزا ورکړه خو کله چې ظلم نه ختم شوی جناب سپیکر صاحب امن نشي راتلی صرف او صرف انصاف باندې کار وکئ د ظلم په ختمېدو کار وکئ اټومیټک په دهشتګردي ختم شي اټومیټک په امن راشي خوشحالي به راشي چې په ملک انصاف نه وي عدالت فیصله وکړي لکه څنګه زما د کشر ووې چې دا 4.5 کروڑ عوامو نماینده دی د صوبې چیف ایگزیکټیو دی الله ول عزت ورکړی د دې اسمبلۍ لیډر دی زمونږ د عوامو نماینده دی په ووټ راغلی بیا 91 ایم پی ګانو هغه ته په هغه اعتماد وکړو ستاسو د مخې هغه الیکشن وګټو صوبو ته خدای په وله کړه او هغه کې دومره طاقت نشته چې یو سوبرډن د جیل هغه ملاقات ته نه پرېږدي دا څنګه ادارې شوې څنګه انصاف به راشي دو هم دې ته غواړئ چې زه د ملاقات ته نه پرېږدم دا عوام راوچت شي دا کارکونان راوچت شي زه به بله یو پلانینګ جوړ کړم چې ته وګوره په صوبه کې عوام دهشتګرد دي نو د ټول نه غټ دهشتګرد خو هغه دی چې څوک آیین نه مني د ټول نه غټ دهشتګرد خو هغه دی چې څوک انصاف نه کوي د ټول نه غټ دهشتګرد هغه دی چې هغه آیین په خپل موټي کې ونیسي او خپل قلم غیر آیین استعمالوي خپل ټوپک غیر آیین استعمالوي پکار دا ده چې موږ د دهشتګردۍ علاج په جمع وکړو هغې ته لاړ شو چې دا دهشتګردي د څه ده
دا د پارن پالیسۍ د وجې نه ده، دا د داخلي د پالیسۍ د وجې نه ده. جناب سپیکر صاحب چې کله هم ستا پالیسي ټیک شي د کوم ځای نه دهشتګرد راځي. زه نن با جوړ زما خویان دی زما میان دی دا سختي ما لیدلي دا تکلیفونه ما لیدلي چې زما خویان سرتورې را روان وي. دا با جوړ دا هم زما خویان دي دا هم زما بچي دي زما مشران دي نن را روان دي غریبانان را روان دي. څه کې علاقه خالقه اپریشن کوم ته چې دا اپریشن کې چې دا خلک د کوم ځای نه راځي ته هلته ولې د رکاوټ نه جوړېږي. دا بارډر زموږ د صوبایي حکومت په اختیار کې دي که دا د وزیر داخله په اختیار کې دي. جناب سپیکر صاحب زه ادارو ته نن لاس سوال ورته کوم چې خدای لپاره په دې ملک رحم وکړئ په دې صوبه رحم وکړئ په دې قوم رحم وکړئ. خفه کېږو به نو تاسو خو چې کله غټ غټ افسران ریټیر شئ په فرانس کې جزیرې والئ جزیرو ته لاړ شئ بیا دا ملک ته ګورئ نو چې دې ملک ته راځئ نو زموږ خو دلته اجره ده دلته زموږ روزګار دی دلته زموږ خمخادي ده دلته سیاست کوو دلته زموږ بچي دي دلته زموږ قبرستان دی. تاسو به هله زه تاسو ته نران ویم چې تاسو کله ریټیر شئ خپله کښتۍ وسېځئ او پر خپل ملک کې پاتې شئ د خپل ملک حفاظت وکړئ. زه د خپل ملک مشري مې دلته په پاکستان کې خوښه ده روب داب مې دلته خوښ دی او بیا ځانه کور هلته جوړم جزیرې هلته لوم. نو دا زه ریکویسټ کوم کونډي صاحب واوره زه ریکویسټ کوم چې د الله د رضا لپاره په یو پیج شئ. عزت او ذلت د الله په لاس کې دی په اردو کې نشته. که چا په اردو کې عزت بیا مونتو نو زه درته وایم چې سوال نه پیدا کېږي په عزت په اردو کې نشته. عزت د الله په رضا کې دی د الله په حکم کې دی په سچایۍ کې دی په ایماندارۍ کې دی په دیانتدارۍ کې دی. او چې تور ته تور وې سپین ته سپین وې دا عزت دی. د ظلم خلاف جهاد وکړې دا عزت دی. الله ولې جهاد فرض کړی. زه شکریا ادا کوم ستا سپیکر صاحب ستا د وینا نه مخکې ټایم مې ډېر واخیست خو اتفاق ضرورت دی د اتحاد ضرورت دی. او څوک چې غلط کار کوي پکار دی ټولو ته ګریوان ته لاس واچوي ته ظالم یې ته د دې صوبې سره ظلم کوې ته د عوامو سره ظلم کوې خدای دې کړي چې په هر نمونه ودی پکار دی چې په دې کې په اتفاق شو. ډېره مننه ډېره شکریه. السلام علیکم. نیک محمد خان